نن موږ د نابینا افرادو لپاره چې کومه ورځ وه هغه منځله په هغه سلسله کې موږ دلته بنو پریس کلب ته راغلي وو نو هغه ورځ موږ ومنځله او د دې ورځ مطلب دا دی چې زموږ سره دلته کم نابینا افراد دي دا زموږ د معاشرې زموږ د سوسایټۍ یو ایکول حصه ده د دې سبا موږ ولاړي او دا زموږ په معاشره کې په سوسایټۍ کې د دې یو پازیټیو کنټریبیوشن دی د دې د انکریج کېدو لپاره د انکریجمنٹ لپاره به ډسټریکټ ایڈمنسټریشن زموږ لینډ ډپارټمنټ زموږ څونه مکتب فکر والا خلک هغه ټول به دې سره ولاړي د دې چې کومې مسلې کومې چې حل کېږي انشاءالله هغه به موږ حل کوو. मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ अल्लामा इकबाल की शेर है कि नहीं है ना لکه امیر د ډېر وخت نه د مزدوره په د نابینا په یوه بند چار کوي لکه کوشش مې دی چې څومره نابینا کسان وي د هغې چې څومره سهولات وي چې هغې ته امیر موجود کی. الحمدلله دا د الله پاک لوی کرم ده چې اسکول منظوري روغله او مزید و انشاءالله میش کوشش دا کوي چې د کیمنیره کسان دي چې دغه بغیر د اسکول نه کسان دي د دغې د پوره امیر د وظیفې کوشش کوي چې لکه وظیفه هغې د پوره منظیره کړي چې میاشت په میاشت دې ته څه نه څه میلاویږي او پوتې شله دا کسان چې څومره پکې ریښې چا سره بال بچي په علاقه شی بال بچي دا مهرباني وکړو چې مو سره د رابطه کوي چې هغې د داخلې میش کوشش کوي چې آپ اسکول سے میش داخل کو چې د تعلیم نه محرومه پوتې نشي لکه د څومره چې محرومه پوتې شوي دي د هغه خو مسله دا وه چې سکول نه و الحمدلله ایس د سکول انتظام وشو ایس به انشاءالله دا مسله الله پاک حل کړي. په باندې چې تقریبا 22 کسونو وړوکي بچیان دي او تقریبا د 80-90 کسان دا مشران دي دغه سیمه ضرورت دي سکول دا لیب میدان دا نره ضرورت دي دغه ضرورت ته پښتنه کېږي دي نه او هغه د حل کېږي د امید سره چې انشاءالله دغه معصوم نابینا حضرات په ذریعه سره به الله هغې په خدمت په برکت سره به انشاءالله په باندې شي په ټول پاکستان شي به انشاءالله الله خپل رحمتینا برکتینه نازلوي او انشاءالله امن او امان ورولي او بدامني الله ختمي. بیا درخواست کوم چې دغه معصوم او د معذور چې کوم نابینا حضرات دي دغه هر شعبې شي د دې خیال کې دي دې په پاکستان په آئین سے 2% نکری کوټا دو میزبانی انتظامی د درخواست کوي چې دې نکری کوټا چې کومه دو دې د خپل حق رسېږي او الله د میشتو ستا دغه معصوم بچونی خدمت کولې ته نصیب فرمایي. واخر دعوانا الحمدلله رب